मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरत अन्निसा आयत नंबर 171। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अल्क़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दीन मख की रुकू की अल्लाह जल्ल शानुहु द यहूद तरफना हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पशान की दाग़ हवाले सरा गैर मुनासिब और इंतहाई बातिल सोच और अक़ीदे रद्द फरमाइल कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पबारकी दाग़द क़त्ल अक़ीदा और दाग़द मोर बीबी पर हवाले सरा इल्ज़ाम और तुहमत और बहतान अल्लाह तबारक व तआला पागी बांदी रद्द फरमाइल ची दगा बातिल अक़ाइद दागोई द पारा द लानत और पागोई बांदी द आज़ाब सबब उगरज़दल। चूँकि अहल किताब दगा यहूद व नसाराव उस पदीज़े कि अल्लाह जल्ल शानुहु नसाराव ता ख़िताब कई द यहूद न बाद नसाराव ता ख़िताब कई लिहाजा दी नसाराहुम ईसाइयानुहुम द हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पा हक़ला द हद ना तजावुज़ करो और गुलू करेवा दीन इस्लाम दाद इफ़रात और द तफरीत ना मुमानियात फरमाई यानी द हद न तजावुज़ कवल ज़ियातवाली कवल दी हम मुमानियात दी और दगसी द डेर हद ना कमी कवल दीन हम मुमानियात दी दीता इफ़रात और तफरीत हुई। लिहाजा दग यहूदियानो द हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकम मकाम और मर्तबा हगे गटौकड़ो हगे द हदना डेर हक़ता चिकम मकाम दागा और मर्तबा दागा हगे वरनवर को दागा पशान की बा तौहीन को दागा द मोर बीवी पा हक़ लबा तोहमत और इल्ज़ाम तराशी को नो तफरीत यानी दागा पशान की तौहीन गुस्ताखी और कम मकाम और मर्तबा अल्लाह जल्ल शानुहु अगर तवरकड़े वाक़ई नहीं दे रखत तरावस्तो दागी दे वजन अद्वी मग़लूब अलैहिम शु पदवी बांदी गज़ब द अल्लाह पदवी बांदी कहर द अल्लाह और पदवी बांदी आज़ाबुन द अल्लाह पर मुख्तलिफ़ सूरतों की आगा मुसल्लत करी शु।
وضربت علیہم الذلة والمسکنہ، ذلت او خواری د دوی مقدر وګرځیدو. او عیسایانو نصارو د حضرت عیسی علیه السلام په حق لا افراط کو، زیاتوالی کو، د حد نه تجاوز کو. یهودیانو د حضرت عیسی علیه السلام سره د نفرت لاري زیاتې کړو، او نصارو د حضرت عیسی علیه السلام سره د محبت د لاري زیاتوالی کو. هغه محبت کی دومره لاړل او په عقیدت کی دومره مخ کی لاړل چې حضرت عیسی علیه السلام نه د الله زوی جوړ کو، او هغه ته د الله جل شانه د زویتوب نسبت ولو. حالانکه الله رب کائنات چې دی قل هو الله احد، یو ذات دی، یوازې دی، او الله الصمد بے نیاز ذات دی، لم یلد نه د دنه څوک پیدا دی، ولم یولد او نه دی د چانه پیدا دی، ولم یکن له کفوا احد، نه د څوک همسر او برابر شته. الله تبارک وتعالی د الله جل شانه نه څوک پیدا دی، نه دی د چانه پیدا دی، او نه د څوک همسر او برابر شته. دی ته وی عقیده توحید. د دغه عقیده توحید خلاف دوی لاړل، او وقالت النصارى مسیح ابن الله. ځینې پکې د نصارو کې داسې وو، هغوی براه راست ووایي چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله زوی دی، او ځینو پکې دا ووایي چې ان الله ثالث ثلاثه، بشک الله چې دی هغه نعوذ بالله په دې دریو کې یو دی، یا عیسی دی علیه السلام، یا مریم ده، او یا الله پاک دی، په دې دریو کې یو خدای دی. او ځینو پکې وی چې حضرت عیسی علیه السلام نعوذ بالله عین په خپل باندې الله دی، الله جل شانه د جسم ته حلول کړی دا د جسم ته الله جل شانه کوشوي دی، دا په خپل باندې الله دی، نعوذ بالله. الله رب کائنات په دې ټولو باندې رد فرمای، دا ټول باطل سوچ او باطل عقاید دي. اے اهل کتاب و تاسو غلو مکوئ، د حد نه تجاوز مکوئ. یا اهل الكتاب، اے اهل کتابو، لا تغلو فی دینکم، تاسو غلو مکوئ په دین کې، یعنی حد نه تجاوز مکوئ په دین کې. فی دینکم په خپل دین کې چې کوم حدود تاسو ته ښودل شوي دي هغه حدودو کې دننه اوسیږئ. ولا تقولوا على الله، او مو وایئ په الله جل شانه باندې الا الحق، مگر حق. د الله جل شانه د ذات په باره کې حق خبره کوئ، ځان نه خبرې مو جوړوئ په هغې باندې. انما المسیح عیسی ابن مریم، بېشک مسیح عیسی زوی د مریم رسول الله، رسول د الله دی، وکلمته او دغه کلام دی، القاها الى مریم چې اچولی و هغه مریم طرف ته، وروح من او یو روح دی د هغه طرف نه. حضرت عیسی علیه السلام تخلیق چونکہ خلاف فطرت، خلاف قانون سرنګ چې د الله جل شانه قانون دا دی چې ښځه خاوند د هغوی اختلاط وشي، او د هغې اختلاط په نتیجه کې الله تبارک وتعالی هغوی ته اولاد ورکوي. حضرت عیسی علیه السلام مور بی حضرت مریم چونکہ واده نو کړي بغیر د پلار نه، الله جل شانه حضرت عیسی علیه السلام تخلیق فرمایل، پیدا فرمایل. هغه په دې طریقې سره چې حضرت جبرئیل علیه السلام راغی او د الله جل شانه په حکم د حضرت مریم په غاړه کې یو پوکې ووهلو، د هغې پوکې په نتیجه کې هغه حامله شوه او حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو. نو چونکې دا د الله جل شانه یو خاص حکم دی وجنه هغې ته کلمه، کلمت الله وکلمته، د الله یو کلمه ورته ویلی شي.
چې د الله تبارک وتعالى د طرفنا کلمه دی پوکتم وي روح ورته دی وجنه وي چې د الله جل شانه طرفنا یو پوکي هغه والی شو د حضرت مریم په غاړه کې او دا غینا حمل ټرو شو او دا غینا حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو. لہذا حضرت امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د یو معشوم په تخلیق کې د یو معشوم په پیدایش کې دو شیزونه کار فرمایي. یو د پلار نطفه او دویم د الله جل شانه حکم. یو د پلار نطفه او دویم د الله جل شانه حکم. چونکه د حضرت عیسی علیه السلام په پیدایش کې د پلار نطفه نو الله رب کائنات خپل حکم طرف ته نسبت وکړو وکلمته چې دا د الله کلمه ده د الله جل شانه حکم دی هغه حکم طرف ته عیسی علیه السلام منسوب شو. او دغه سی یو معشوم چې پیدا کیږي نو یو طرف ته د پلار نطفه وي بل طرف ته د الله حکم وي نو د اولاد وجود ترازی. د حضرت عیسی علیه السلام په پیدایش کې د پلار هغه نطفه بغیر د نطفه نه الله رب کائنات د دې تخلیق او فرمایل. نو ځکه د پلار نطفه پکې نه وانه صرف د الله جل شانه په یو خاص کلمه باندې یو خاص پوکي باندې د تخلیق شو. دی وجنه حضرت عیسی علیه السلام ته روح الله ویل شي او کلمته یعنی د الله کلمه دا ورته ویل شي. القاها الى مریم وروح من چې اچولې هغه مریم طرف ته او یو روح دغه طرفنا. فآمنوا بالله ورسله پس تاسو ایمان وروړئ په الله باندې او دغه پر رسولان. ولا تقولوا ثلاثه او تاسو مو وایئ چې الله جل شانه یعنی خدایان درې دي. انتهو منشي خير لكم انتهو منشي د دینه خير لكم غربي واستاسو د پاره دینه منشي. انما الله اله واحد بشک الله جل شانه معبود دی یوازي سبحانه پاک دی هغه ان يكون له ولد د دینه چې داغه س اولاد وي. له ما في السماوات وما في الارض هم داغه د سچ پاسمانونو کې دی او سچ پسمکه کې دی. وکفا بالله وکیلا او کافی د الله جل شانه کارساز. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى نسوارا د غلونا منیو فرمایل او اورول مونږ تاسو ته مقصود دی چې تاسو هم د غلونا د افراط او تفرید نه غلونا ځان بچ کی. سرنګ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوزل حضرت سیدنا علی المرتضی کرم الله وجهه فرمایل چې اے علی استا مثال زما په امت کې د عیسی علیه السلام په شانتی دی. سرنګ چې داغه د وجنه دو قومونه هلاک شو ستا د وجنه با دو قومونه هلاک کیږي. یو قوم يهوديان دي چې د عیسی علیه السلام نه د نفرت د وجنه هلاک شو. هغه نفرت کې دونه مخ کې لاړل چې هغه د عیسی علیه السلام هر قسمه توهین یو هغه هلاک شو. او دویم قوم عیسایان دي نصارا دي چې د عیسی علیه السلام په محبت کې دومره مخ کې لاړل چې عین خدای ته جوړ کو د خدای زوی ته جوړ کو دوی هلاک شو. ستا او مثال زما په امت کې د عیسی علیه السلام په شانتی دی. ستا د وجنه به هم دو قومونه هلاک کیږي. او مونږ وینو چې د په دې امت کې هم یو ډله داسې ده چې د حضرت علی المرتضی کرم الله وجهه سره بغض او عناد او نفرت ساتي. الانکه هغه هلاک دي تباہ او برباد دي. ځکه د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ذات دا زموږ استاد او د عقیده او د عقیدت محور او مرکز دی. او حضرت علی المرتضی د علم یو خار دی د علم سمندر دی. واقضاهم علی په ټول امت کې ټول لوی قاضي او عادل او فیصله کوونکی علی المرتضی رضی الله عنه دی. نو چې کوم خلکو د هغه سره نفرت پیدا شي هغه د پاره دغه پزړه کې بغض او عناد وي هغه مؤمن نشي کېدی. او دویم قوم د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه په محبت کې مخ کې لاړل. چاته خدای جوړ کو چاته معبود جوړ کو چاته الہ جوړ کو چاته مشکل کشا جوړ کو. داغه په عقیدت او په محبت کې یا علی مدد داغه نه مدد غوښتل هغه نه خدای جوړول د الوهیت چې کوم صفات دي ربوبیت چې کوم صفات دي هغه ته ورکول داغه د وجنه چې دی هم د نبی صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مبارکه مطابق
دا دوه ډله چې دی په گمراهۍ کې، په ضلالت کې، په کفر کې پرېوتل. څرنګه چې عیسی علیه السلام د عقیدت د وجه نه یو قوم هلاک شو، بل د نفرت د وجه نه هلاک شو. دغسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه سره یو قوم د عقیدت د وجه نه هلاک شو او یو قوم د نفرت د وجه نه هلاک شو. لہذا الله جل شانه اعتدال مذهب منتخی، غلو افراد و تفرید د حد نه تجاوز په محبت کې یا په نفرت کې دا منی دی. یا اهل الكتاب، یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، د حد نه متېږئ تاسو په خپل دین کې. ولا تقولوا او موئ تاسو علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق. انما المسيح بشک عیسی علیہ السلام، مسیح عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم، رسول الله رسول د الله دی، وکلمته او دغه کلام دی، القاها چې اچولی دا الی مریم مریم طرف ته، وروح منه او یو روح دی دغه طرف نه. فآمنوا بالله ورسله، پس ایمان وروړئ تاسو په الله او دغه په رسولانو. ولا تقولوا ثلاثه او موئ تاسو خدایان درې دی. انتهوا خيرا لكم، بشک منشی تاسو نو دا غوره تاسو د پاره. انما الله اله واحد، بشک الله جل شانه معبود دی یوازې، سبحانه پاک دی هغه، ان یکون له ولد دین چې دغه اولاد وي، له ما فی السماوات و ما فی الارض، دغه د څه چې په اسمانونو کې د څه چې په ځمکه دی. وکفى بالله وکیلا، او کافی دی الله جل شانه کارساز. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.